ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. الله تبارک وتعالى فرمای وی تاسو ندی کتلی هغه خلق چې کم اوته د خپل خارونو نه د خپل ژوندونو نه وهم الوف حذر الموت وغه په زرګونو باندې او چې هغې له کله مرګ راغی فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. الله تبارک وتعالى ورته وی چې مړه شي بیا دوباره ژوند که ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون. یقینا الله تعالی په خلکو باندې خپل فضل او کرم کې خو خلک ډیر زیات ناشکر دي، اکثریت خلک ناشکری کوي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې په بني اسرائیلو کې یو قوم داسې و چې هغې په یو ښار کې آباد وو. نو په هغه ښار کې څه مرض پیلاو شو، د طاعون مرض پیلاو شو. نو دی وی د دې ښار نه وتښتی لاړ شي دلته نه، چې دې نه لاړ شي د مرګ نه به بچ شي. نو ټول په یو میدان کې راجمع شو چې هغه میدان یو طرف ته مغرو بل طرف ته مغرو، منځ کې پکې دی خپل آبادی وکړو. او انسان له چې کله مرګ راځي نو د دې نه که هغه د دنیا بل ګوټ ته متښتي خو د مرګ نه خلاصې نشته. او چې کله حیات الله تبارک وتعالی انسان له ورکوي نو هغه حیات د انسان داسې شي چې خلک یې مړ کول غواړي خو هغه نشي وجلی. نو دی لاړه د مرګ نه وتښتېده. مور عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی دا طاعون مرض په مخ کې قومونو باندې د عذاب په صورت باندې راتله، د هغه قوم د پاره دا یو عذاب وو. او چې کله کم قومونو باندې د دې عذاب تیر شو نو وی اوس زمونږ په قوم کې که چرته طاعون راځي نو وی دې نه تښتئ ما، او کدی کې کم خلق وفات شنو وي زمونږ په امت په قوم باندې دا یو رحم شو، الله غیله د شهادت درجه ورکوي. نو دی وتښتېده هغه ځای ته لاړه، دی خو د مرګ نه تښتېدلی. نو الله تبارک وتعالی یو دو فرشتو ته ووی چې د یو طرف ته مدرېږي او بل طرف ته مدرېږي. خود تیزه چغې پې وواله، هغه چغې سره دا ټول هلته مړه شو، هلاک شو. دا تقریبا 10,000 کسانو تفسیر ابن کثیر لیکي. بیا څه ډیره لویه زمانه دی کې ووته، ډیر وخت پکې تیر شو. په دې لاره باندې یو پیغمبر تیرېده نو دا 10,000 کسانو کفن دفن ډیر زیات ګران کاري. نو هغه خلک چې نور پې خبر شو هغې راغه بس ګیر چاپېری ته داسې پناهي دیوال نه تې وویل چې بس پراتي 10,000 له به څوک کفن ورکوي، دلته یو مړی وشي نو پوره یو محله ورسره هغې مصروفوي. نو ما هغه ځای کې پرېښه، هغې تش اډوکې پاتې شو، غوښه هر څه ختمه شو. کله چې حضرت حزقیل علیه السلام په دې لاره باندې تېرېده نو په دې وخت کې هغه چې د انسان د دې وجود دا ډانچې وکتې، دا اډوکې وکته، هغه حیران شو چې دا څه دي. الله تبارک وتعالی نه دعا غوښته، الله ورته وحي کې وویل د دې ټول منظر ورته ذکر کړ. چې منظر ورته بیانېږي نو دعا کوي الله وی دا ټول واپس را ژوندي کړي. نو الله د دې دعا قبلې او ورته وایي ایتها العظام، وی ته داسې آواز وکړه ایتها العظام البالة ان الله ان یامرک تجمتع، وی الله تاسو ته دا حکم کوي وی دا الله په حکم باندې تاسو را جمع شئ. تجمتع نه مراد علما هغه اډوکي اخلي چې په خپل هر یو جوړ کې ورننوځي. وی چې کله دی دا आवाज وکړو دا اډوکو خپل جوړونو ته ورتلو کوشش شروع کړو. وی بیا ورته وی دی ته داسې आवाज وکړه وی چې دا الله په حکم باندې وی تاسو چې کم هغه په اډوکو باندې غوښه د هغه دې راشي، په وجود کمه سرمنه د هغه دې راشي او پټې د خپل ژوونو ته ورسي. په بل اواز سره د هغې پټې خپل ژوونو ته ورسېدې، اډوکې خپل ژوونو ته ورسېده، په وجودو باندې غوښه راغه او په وجودو باندې سرمن هم راغه. بل اواز یې ورته وکړو وی داسې اواز وکړه چې د الله په حکم سره
د دې په وجودونو کې روحونه دې واپس راشي. کله چې د دې ټولو په وجودونو باندې روحونه واپس راغ ټول سالم انسانان جوړ شو. دې ټولو نارو لګولا سبحان الله والحمده سبحان الله العظیم لا اله الا الله وحده لا شریک. نو په دې کې یو سبق دا دی چې د دنیا کم د عقلا دي کم د هغې فلاسفران دي نو هغې دا وی چې یاره مرګ نه پس ته دوباره ژوندي کېدل نشته. الله په زندګۍ کې داسې یو واقع وښوله چې په څو زرونو کالونو پس ته هغې دوباره را ژوندي که نو چې هغې را ژوندي که نو بیا د قیامت په ورځ رب نشي را ژوندي کولی. نو په دې آیات کې الله هغه تذکره کوي چې د مرګ نه پس ته به څنګه را جمع کېږي. وقاتلوا فی سبیل الله او جهاد وکړئ د الله په لار کې واعلموا ان الله سمیع علیم. وشي الله تبارک وتعالی علیم ذات ته او هغه اوریدونکی ذات ته. مرګ نه تښتېدل نشته. کله دې د پوره وي په هغه وخت باندې به مرې. او جهاد د فساد نوم نه دی. ګورئ که جهاد مقصد صرف قتل او قتال وی نو بیا به مسلمانانو ته دا حکم نه کېدو چې تاسو دینه جزیه والی فدیې ترې نه واخلئ. او حالان کې اسلام د دې باره کې ډیر زیات سختۍ کوي. کلم چې چرته د جهاد وخت راځي نو په هغه وخت کې دا تلقین خامخا کوي چې کم خلک اسلام له فساد نه ورکول غواړي نه پکې څه مدد کول غواړي نو هغې ته څه مه وایي. ښځو ته به څه نه وایي، بوډاګانو ته به څه نه وایي، ماشومانو ته به څه نه وایي، ځکه چې دوی سره داسې کوي او د دې په دې کې هېڅ کار نه وي نو دا بیا یو ظلم دی. اسلام د جنگ او قتال نوم نه دی. ګورئ هغه د امن نوم دی. هغه اطمینان راولي، امن راولي په دې کې. او په دې کې یو پیغام دی د بزدلو خلکو دپاره. که د وینا په لحاظ سره ته حق پوشي کې حق پټې مه پټوه. که د لاس په لحاظ سره ته حق پوشي کې حق مه پټوه. مرګ یو وخت مقرر دی چا به تعالی راځي. نه د دې نه مخکې راتلی شي نه رستو راتلی شي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دا د قریشو قبیله بنو مخزوم د دې یو پیداون کې دې کې پیدا شوی دی. کله چې پیدا شو نو د دې داسې قبیله وه چې دا په جنګونو باندې مشهوره وه، په بهادرۍ باندې مشهوره وه، په نیزه بازۍ باندې مشهوره وه، په تورې او د هغې چې کم مهارت و په هغې باندې دا مشهور و. بچپن نه ورته پلار دا مهارتونه خول تر دې حده پورې چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه له عمر دومره نه دی خو دومره مهارت ورته ملو شوی دی چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته دا پته لګي چې یاره اوښ به په صحرا کې څومره رفتار کې بوځي، څنګه به تا دې زر وکاږي. دا ورته پته لګي چې یاره ته به په اس باندې سورلی څنګه کې په هغې به جنګ څنګه کې. نیزه بازي ورته خولی ده، د تورې د جنګ ټول مهارتونه تر دې پورې چې پلار ورته دام خولی دی چې کله ته زهر وڅکې او د هغې نه به ته ځان څنګه بچ کړې. ځکه په یو موقع کې هغه داسې کړي دي چې د جنګ په وخت کې زهر څکلي دي چې په مخالف باندې روب راشي چې زهر د ته څه نشي ویلی موږ به ته څه وایو. په جنګ موتا کې اسلام نه پیله چې کم د اسلام رړو نه پیله چې کم جنګ و جنګ احد په هغې کې مسلمانان هم ډېر زیات شهیدان کړي دي. خو چې اسلام یې کله راوړو یو جنگ لوی جنگ تیر شوی دی جنگ موتا. یو لیډر زی هغه هلته کې شهید کېږي، بل زی شهید کېږي تر دې پورې چې د سره 3000 کسان و چې کله دې نګران شو روانېږي نو هغه ټیم 100,000 کسان له خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه شکست ورکوي. بهادري عجیبه وه. صحابه کرامو به وي موږ وي که دې زموږ په صف کې موږ سره شامل دی، بل به وي که زموږ په صف کې شامل دی. دومره تیز رفتاره چې دشمن به د ده نه لرزېده. وای هی کله چې وفات کېږي په وجود کې داسې ځای نشته چې په هغې باندې به د تورې غزار نه یې لګېدلی. په بدن کې داسې یو ځای نشته چې په هغې باندې به دې زخم به یې پرې نه وي، په تیرونو باندې لګېدلی دی او مرګ وله راځي په خپله بستره کې راځي. د مرګ په وخت کې وایي وی بزدلانو وی عظیم جنگونو کې شریک شوی یم،
تر دې پورې چې یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ معزوله کو وی ته په جنگ کې نه شریک کیږي وی ځکه بعض خلک دا وی چې دې په جنگ کې نه ویني موږ به شکست خوړلو وی پرې چې د دې دا باور په دې باندې ختم شي جنگ نه معزوله کو او چې وفات کیږي وی بزدلانو وی مرګ پوره وی کچرته مرګ په توره باندې وو مرګ په زخم باندې و نو خالد ابن ولید په میدان جنگ کې شهید شوی هغه بن په بستر باندې نه وفات کېده وقاتلوا فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد وکړي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هغه کسان چې کم الله له قرض حسنه ورکوي قرض حسنه دې ته ویل کېږي چې چاله قرض ورکړي په هغه احسان ونکړي هغه ته سپک ونه ګوري او د هغې بدل د هغه نه غواړي چې یاره قرض در کوم د دې بدل کې براله څه راکې قرض در کوم په تا زه د دې احسان کوم قرض در کوم خو سبا به تا تم سپک ګورم بچو تم سپک ګورم نو دا قرض حسنه نه ده الله وی ماله بهترین قرض راکوي فیضاعف له اضعافا کثیره دګنا خو پرېده د دې په ډېر بدلې به تاسو له زه درکم والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الله تبارک وتعالى فرمایي وی ز زیاتوالم کوم په مال کې کموالم ز کوم او ير سما طرف ته واپس راتک دي کله چې دا آیات نازلېږي حضرت ابو دحدہ رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ناسته ورته وی دا الله رسول وی الله له قرض ورکو په خندا شو ورته چې الله له څنګه قرض ورکو او ورته وایي چې الله له قرض ورکړي د دې بدل به تا ته په آخرت کې ملاویږي په دنیا کې به ملو شي خو په آخرت کې به د دې لوی درجات تا ته ملاویږي نو وی ښه نو وی الله رسول وی زما دوه باغونه دي وی ټولو کې اعلی باغ مې هغه دی چې په هغې کې شپږ سوه د کجورو ونې دي نو لاړو زر زر بچی په هغې کې لګیو لوبې کولې بیبیم په هغې کې وه رهایش هم په هغه باغ کې و نو ښځې بچو ته وایي چې کمې میوې ستاسو په لاس کې دي همدلته یې وغورځوئ بس دی وي ما یو فیصله وکړه وی څه فیصله دې وکړه وي دا باغ ما ورکو وي چاله دې ورکو وي الله له مې ورک چې سې په لاسونو کې و ښځې بچوي هغې هلته هماغه شانتې کېښه ښځه ورته وایي وی ابو دحدہ وی په ژوند کې د اول ځل ټولو کې بهترینه سودا وکړه داسې ښځې وي دا نه چې تا چرته بار صدقه وکړو ښځې په هغې ملامته کې چې تا ولې دا شیز بل له ورکړه هغې فکر د آخرتو سوچ د آخرتو د دنیا سوچ به ځان له هغه عمره ساتلو اوس عمره په هغې زندګي تېرېده حضرت ابو دحدہ رضی الله تعالی عنهم اشعار وی ښځې د هغې جواب کې اشعار وی یو ورته وی نن خو موږ داسې قرض ورکړی دی داسې رب لم قرض ورکړی دی چې هغې کې مال چرته هم نه کمیږي داسې رب لم قرض ورکړی دی چې په قیامت کې به د هغې موږ ته لوی لوی ثمرې ملاویږي لوی لوی درجې به ملاویږي او باغ یې پرېښه خپل سامان د ضرورت یې اوچت کو بل باغ ته منتقل شه کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له خبر رسی نو د دواړو جهانو سردار ارشاد فرمایي وی ابو دحدہ ډیر زیاتې ونې په جنت کې حاصل کی ډیر زیات محلات حاصل کړه د یو باغ د وجنه چې کم د الله تبارک وتعالى لورکو نو دا هغه ایمانی جذبه وا چې هغه سره مال زیاتې ده یو صحابي راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت کوي دا الله رسوله وی ډیر زیات غریبم وی تر دې پورې چې خلکو را سره تعلق ختم ک څوک مې ځان ته نږدې نه پرېږدي وی خلکو ځان نه لرې کم نو د الله رسول ورته ارشاد فرمای وی تاسو د فرشتو منځ پرېښی دی او د مخلوقاتو تسبیح پرېښې ده وی هغه تسبیح شروع کا په خصائص کبرا کې دا روایت دی نو د الله رسول هغه څه دي وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وی سحر چې پاسې د مونځ نه بعد دا ووایا سل پیره ووایا نو الله به تعالی مالم زیات درکړي عزت پم زیات درکړي دا صحابي وی ما په دې باندې عمل کول شروع کړ
چې عمل پیو کو سرز بعد راغو وی سهالت وی د الله رسول وی مال لا سره ډیر زیات شو وی په سنبالو نه پويګم په یو بل روایت کې راځي حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی دا شانت یو بل صحابي راغلو وی هغه د خپل غربت شکایت کوي چې د الله رسول ډیر غریب شوی یم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته یو څو کارونه وکا وی کله چې کور ته ننوځي په کور کې سلام اچوا څنګه معمولی مونږ ته یو معمولی عمل ښکارو هر یو کس کولای شي ای بیا په ما باندې درود وایا او ای بیا سورته اخلاص قل هو الله احد وایا وی کله چې ته دا وې دې سره به الله ستا کور کې برکت هم راولي او مال به دې زیات شي سو وخت بعد بیا د پیغمبر په حضور کې راځي وی د الله رسول عمل می شروع کړو سلام به می کولو پتا به می درود ویلو د الله رسول سورته اخلاص به می ویلو وی دومره مال لا سره زیات شوی چې د اغي د خودو زیرا سره کم دی دومره مالدار شم دا معمولی اعمال دي خو الله انسان له پدې کې دنیا کې هم ترقی ورکي په آخرت کې هم ترقی ورکي خواجه ابو الحسن خرقانی رحمه الله دا ډېر لوی بزرګ او چې څومره زیات بزرګي دومره په هغه کې استغنام زیاتې د دنیا محبت چې کم دی نو هغه محدود پکاري د جمعې ورځ د خپل کم چې د دې هغه مریدان دی هغه ته وي د خانقام صفا کې چا خانقاه صفا کولا چا غسل کولو کپڑے بدلولې نو یو مرید ته وي زما د سر کې داسې لک خارق شانتي دی ګریږي وي ته وګوره کچرته ګندوالی د وجنی یا چرته پکې کس پګي وي دی وجنی وی تر له وګوره غټ غټ وختي پریخو نو ابو الحسن خرقانی رحمه الله ناس ته سرخ کته کړي دي نو په اوس خدا ټایلونه دی په خوا بدا کچز مکه وی د خانقاهانو د جمعتونو نو اغي چې کله جارو وال نو ډیره زیات دوړي جوړ شوي نو په دې دوران کې محمود غزنوی رحمه الله د دې وخت بادشاہ دی راضي پیر صاحب لراضي چې کله دی کسانو دی گیټ مخې ته وکتو دوړې وی هغې ټول سم ولرزېد هغه روب هم زیات و ځکه یو پرهیزګاره دی بل بادشاه دی نو هغې خو پیر صاحب ته نه شو ویلی نو چې کم سړي ولا سر کې لګیا دی ګوتې وی نو هغه ته ووی چې هغه ته کله وی نو هغه هم ولرزېدو نو ورته حضرت نو وی چې څه چلو شو وی محمود غزنوي رحمه الله راغلی دی محمود غزنوي صاحب راغلی دی او مړه وی ما وی کچرته زما سر کې سپګا وایا ګندې وکته نو بیا هم خبره پې دغه نه که په زړه کې د هغه یره بلکل نه وه ځکه چې د الله یره کله زړه کې راشي د مخلوق یره ختمه شي محمود غزنوي رحمه الله راغو کېناستو یو څو خبرې ورسره وکړي د خبرو نه بعد ورته وی دا یو څه تیلی مې دله روړی څه تحایف دي ورته نه وي دا خو زه نه قبلم انکار یې ترې وکړو خوا کې ورسره سړه روټۍ پرته وه سړه روټۍ به یې خوړه نو هغې نه یې لږه ټوټه بېله که ورته دا وخوره نو د پیر صاحب د لاسې وه چې څنګه یې خولې ته واچوله نو هغې په مری کې نښته ده اوچوه چېرته بادشاه چېرته سړې روټۍ خوري ورته وایي چې څنګه دا سړه روټۍ ستا نه ازمېږي په مری کې دې نښته وی دا شانتې دغه اشرفۍ زما نه ازمېږي په مری کې به مې نښتې نو آخرت سره یې دومره مینه وه چې دنیا له به یې د سره ترجیح نه ورکوله او چې زما محترمو قرض چې ورکوي نو رب له قرض ورکې هغه رب له قرض داسې چې په هغې کې انسان مال زیاتېږي صدقات ورکې زکات که مونږ په صحیح طریقو معنو سره ادا کړو نو دا غریبانان به نه خو په هغه زمونږ غیر مستحقینو له لاړ شي دکه شانتې که یو ضرورتمند سړی وي نو ډاډ ورکوونکي خو ډېر زیات دی خو څوک چا سره ودرېږي نه الله تبارک وتعالی دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي